الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات انتهي محترم اوریدون کو کتون کو عملګری ما سره چې ناستي دا د ټیلبن متنو سره تعلق ساتي ازاخیل ناګبن ټیلبن سره تعلق ساتي دغه علاقې نامه د دې علاقې کې د روزه کې رمضان مبارک 2021 کې دلته مسله راغلی و انجکشن باندې روزه ماتي کنه ماتي او ټول دنیا ته پته راځي چې جمهور فقهای کرامو د جمهور اهل سنت والجماعت د جمهور فقهاو د ټول رائے دار چې په دغه ډریپ انجکشن سره روزه نه ماتي یو شاس قول پکې دغه بل طرف ته بریلیانو راغسته دی واغې د جمهور فقهای کرامو د سلور واړه مذاهب او قول ذکر ګرځول دي هغه باندې د ملګرو د وی په منځ کې مناظره جوړه شوې و مناظره به هغه د پاره د حاجی صاحب سنوم دی حجره والا کوچا ملک حجره کوچا ملک حجره و جمال ورته راغلی کوچا ملک حجره و جمال هغه د مناظرې لپاره دیو منتخب کړی و بیا دغه مناظرې د ورځې نه مخکې دیو اجي صاحب راولې کو التدی ملګرو ته دیو ته چې هغه مناظره ختمه شوه دینه خونریزي جوړیږي جنگ جګړه جوړیږي تاسو هم ناراضي هغوی هم ناراضي دی ورنه به ریکارډینګ مو کو چې چې بس نه چې به تمون منه کې وغوي راشي ر دې بس زمواري ورته چې نه برازي به دغه نه پس دغه بریګانو پولیسو ته اطلاع کړل ورګه خو کارم داوي پولیسو ته اطلاع مو کې بیا مناظرې د ختمولو کوشش مو کې بیا د فاتح جوړېدو کوشش کوي یعنی چې مړم نشو شهید شو هغه کارنامه کوي به پولیس هم راولېږل پولیس دیو تم رااله چې موږ د غوینم د سختونه هغه سړي ته تاسو هم د سختونه چې مناظره باندې کی د دې هر څه باوجود بیا په دغه ورځ باندې یو را جمع شوی دی دغه وجره کې یو خو دغه حاجي صاحب چا وجره چې وسو کې را لېږلې دي هغه خیانت وکړ چې یو پریخ ته پابند کو نه راځي بل پریخ ته بیا راوخت دوکه دی وکړه دروغ دی ویل په دغه روزه کې الله له هم د جواب ورکړي دویم بیا په دغه ورځ باندې دی یو ویډیو کړی دی چې پاکي نظام الدین سرکانی صاحب راغلی دی ځکه تاسو ته وایم یقینا د نظام الدین سرکانی صاحب هغه سړی دی چې ګیرم سپینه شو خو خپل د جالیت د دنونه وته سو زګونو کې د زمونږ سره مناظره جوړه شوله یقینا کده غلاقی تر غلې مونږ ته ملګری وم وي په سواد د علم غیب مناظره وغیرہ نورو کې مونږ ته وي زمونږ مشر نظام الدین سرکانی صاحب راغله دغه مناظره تراولو ما ورته خیر 3 غنټه ورته انتظار وکړو چې ګاډي در سره نه زبر سره خپل ډرایور ولیکم زما ګاډي کې به راوړي چې کس در سره مضبوط نه لار خراب وي کس په وګ در سره راوړي او زمونږ دا خواهش دی چې دا زمونږ سره یو ځل مخامخ کېنه وي ځکه د دوزي سمره ولي او د زور مونږ لیدل چې د علمي زور سمره ده د تکړه دې تر چې خپل سوګ سن ځان نه تاو کې به رضان شیخ الاسلام صاحب جوړ کی دا ټول زور ده یقین نو کوي چې دې بریلیانو یو ورځ د مونږ تر مخامخ کو 1 غنټه لپاره ان شاء الله رده علمیت به موږ دنیا ته وروخو چې د حیثیت ده ان شاء الله دا په ورځ باندې راغله د شیخ الاسلام صاحب ناصر چا تر مفتی اعظم لقب ورکړي چا تر شیخ الاسلام لقب ورکړي هغه خپل لکور بولیا ده او هغه ته دلی کلی بهر حال دیو چې کوم ویډیو کړي زمونږ دا ویډیو د غیر رد عمل کړو جواب کړو زه دیو ته پیغام هم سرکانی صاحب زما دا ویډیو بتاوري یا نور سمه بریلیان د علاقې غیر علاقې اوري سرکاری سے په دې موضوع باندې تیار کړي دی یو طرف ته نظام الدین سرکاری مناظری د بل طرف نه بزیم د بل چا بل څوک په فدی کې مونږ ته نه پېښ کوي د سرکاری د پته ولګي مناظره ګډه وډه شو د راشل تکيري د چې پته ولګي چې مناظره شته د کسان راغله یقین نو کې د غزي کې به د څه ورکه لکه شیطان چې الله اکبر आवाज واوري ناره واوري او چې تخ تکي غزي قسم دې ما عملی تجربه کړې عملی تجربه نظام الدین سرکانی باره کې نه لس کاله وسو زما عملی میدان مناظره کې نظام الدین سرکانی باره کې د ټول ژوند خلاصه دار چې ما وې چې کوم ځای کې شر شدت جوړ شو ورته پته ولګي د ځکه الته بیا راغلی ناس به دا معذوره الته بیا په وا دی راسي او چې کوم ځای کې یقینا مناظره وي بیا د پلین کروزر کې راوړي هم نشر پړي په کې واچ راکاږي هم نشرات له زما ته درخواست دی زرته 2 نمبر بریګه ما سرکانی سے جنگ جګړه ما جوړه امر او بس روزه ده عبادت مګه ډوډه د خلکو بسم الله وکا
زه 2 نمبر درته پرېږدم په دې کې په یو نمبر کنځلې مه کوئ ستاسو کار صرف کنځل دی کنځل مه کوئ په دې نمبرو صرف یو ذمه دار ته ووایئ چې په فارغ ټایم کې رابطه وکړي 2 کسان به تاسو راشي 2 به زما درشي زما مدرسې ته درلېږي زما مدرسه درته معلومه ده پتنګ چوک کې که ستا خپله راته وې نو هغه راته ووایې ته ویډیو کلیپ وکړي زه 2 کسان درولېږم خو هغسې نه چې تېر ځل دې وویله ویل 24 غنټې ستا هغه بل یې وویله وایي 24 غنټې زموږ مدرسې دروازې ستاسو دپاره کړه او بیا چې مې کسان درولېږل دې پولیس ته رینګ وکړو ویله د شتګردو حمله کړې ده بیا چې پولیسو مخې ته م جړله یا که توت تاڼه کې بند وایي جړلم چغې مو وهلې بیا هغه انجام نه وي نو یو ویډیو کلیپ وکړه دغسې ووایه وایي ما ته 2 کسان راولېږي زه درلېږم انشاءالله موضوع به هم دقه شي په ډریپ انجکشن سره روژه ماتېږي که نه ماتېږي یو طرف نه به نظام الدین سرکاري مناظرې بل طرف نه به زه یم د بل چا عقیدې به قابل قبول نه وي چې کوم ځای کې مناظره دې کوله خو شرط به دی عوام به نه راوباسو 5 کسان 5 ستا مولیان 5 موږ ویډیو به کېږي عوام به خپل هغې کې دلایل به وګوري هر چا الله عقل ورکړی دی شعور یې ورکړی دی پوهه یې ورکړی فیصله کولی شي چې کوم طرف ته حق دی کوم طرف ته باطل دی انشاءالله کې به نو افهام تفهیم سره به مسله حل کړو زه درته هغه 2 نمبرې ویم دا یو نمبر د مولانا شاکر الله صاحب دی دویم نمبر د مولانا عنایت الله صاحب دی نمبر 1 0302 95 29 363 دویم نمبر دی 0300 091 30 80 دا 2 نمبر دي چې کلم تاسو رابطه کوئ انشاءالله رابطه وکئ ورځ مخکې به ستاسو کسان راشي ورځ مخکې به اطلاع وکړي کسان هم راولېږي یا به درته زه درولېږم اطلاع راکړئ ویډیو کلیپ کې بد رد مه وایئ کنځل هم مه کوئ بل طرف ته مه ځئ خبره مه اوږدوئ مختصرو الفاظو کې رابطه وکئ ورځ مخکې 2 کسان به زه درکړم 2 تاسو راکړئ خپلو کې به کښېنئ شرایط به ولیکي جنګ جګړې نه کوو نه عوام راوباسو قوم نه جنګوو 2 به ستا کسان چې 2 به زما شرایط به ولیکي موضوع طی شوې داسې په دغه کې به تاریخ ټایم ځای متعین کو په اتفاق اتحاد سره انشاءالله به کینو عوامو ته به روخه دود کا دود اور پانی کا پانی हो जाएगी انشاءالله خپل باندې ځان شیخ الاسلام جوړ کړی یو بل شیخ الاسلام کړی بل مفتی اعظم پاکستان کړی زما رائے داد زمانه ته بس رائے بدی صحیح زه دی الاول په دین کې شک کوم مسلمانۍ کې شک کوم ته خبره کې زما رائے داد ته بس رائے بدی صحیح بسم الله وکړه خبر افهام تفهیم سره راشه نظام الدین سرکاري سم ماته جواب راکا زبستاره جواب پته مم ان شاء الله ولز د قوم ته اطمینان ورکړو د دلایل په بنیاد د دوکو او د پراډ او د جالسازي په بنیاد باندې نه الله دې موږ د اهل باطل او وسوسونه د غوی د شرورونه د غوی د دوکونه د غوی د پراډونو محفوظ وساتي او ذخیره کې بیا درخواست کوم نظام الدین سرکاري سم تا چې رقمه طریقې اختیار کړي و قوم دی را جمع کړو خپل بریلیان او سو مقتدیان نو دا طریقه د عوامو د جنگولو د عوام ما جنگوه مناظرې خپل اصول وي طریقې کار وي جلسې جلوسونه ما جوړوه 2 کسان راولېږه 2 به زه درولېږم انشاءالله 5 علما به کینو دا ور سپینګری د علاقې راغلي دیو بار بار دغه درخواست کوي چې جنگ جګړه جوړ نه شي جنگ جګړه د خپل علاقې امن او امان خیال ساتي او ته د علاقې د امن او امان د خرابۍ ذریعہ ما جوړي قومونه په دښمنۍ ماړه قومونه په جنگونو ماړه او تاسو ټول عمر دغه کار وي افهام تفهیم ماحول کې راشه ان شاء الله ولې خبره وکړو علمي دلایل سره عوامو ته حق واضح شي ان شاء الله